اهل سنت مشرانو لویه جرګه شوې ده. په جرګه کې پریکړه شوې ده چې ټولې مسایل به د خبرو اترو د لارې هوارې کولی شي. تفصیل د اقبال حسین اقبال په دې رپورټ کې. په ضلع کرم کې څو ورځې وړاندې د کړکېچن حالاتو وروستو په اول ځل د سادا ښار په اف سی کلا کې د اهل تشیع او د اهل سنت د مشرانو ترمنځ یوه لویه جرګه شوې ده چې پکې د دواړو ډلو مشرانو سره سره د پاک فوج 73 برګیډ برګیډیر نجف عباس ډي سي کرم شاه فهد کمانډنټ کور ملیشیا کرنل جمیل الرحمن هم موجود وو. په جرګه کې مشرانو وویل چې د بده مرغه څو ورځې وړاندې د امن دښمنانو له وجې بدې پیښې رامخې ته شوې وې، خو بیا هم د کورمې امن خوښو قبایلو د وروروالۍ ثبوت ورکړو او د بدامنۍ منصوبې کړي. په جرګه کې پریکړه وشوه چې د اختر نه وروسته به د دواړو ډلو د مشرانو یوه لویه جرګه تبیا کولی کیږي چې پکې به رامخې ته شوي په ټولو مسالو خبرې اترې کولی کیږي. د جرګې په اړه د مشرانو وینا وه. مو واقعي څه دوو میاشتو نه داسې حالات جوړ شوي دي چې هغه نه خوشګوار وو، خو مو هر دواړو فریقینو په همدې باندې یوه معاهده او یوه وعده وکړه چې انشاءالله اخلاص سره که تیر کار کې چا کومه وایلیشن او غلطي کړې ده هغه ته پکار دي چې سزا میلو شي. آینده کې به انشاءالله کینو عید نه بعد فوري په دې ټولې خبرې باندې به انشاءالله مو خبرې کوو، بیا به جنګونو ته او یا داسې ناخوشګوار حالاتو ته به انشاءالله د حالاتو نه ویرولي. داسې وکړم اقبال حسین څه ځینې داسې شونې دي چې هغه حکومت باندې ډیپینډ دی. پکار دی چې مجرم ته کله څه سزا میلویږي هغه چوک ویلی نه دی، هغه چوک ویلی نه دی چې هغه ظلم کوي، جرم کوي، یا په روډ یا په کلي یا په قوم یا په ولس چېرته چې چوک ظلم کوي پکار دی چې هغه خلاف دوی یکی یو ځای کې مضبوط قدم کېږدي چې زه ویلی نه یم. مو حکومت نام دا مطالبه کوو چې کمرې معاهده کې چا خلاف ورزي کړې دی یو تیر ځل څه داسې کومه معاهده شي وه هغه کار به نه کوو چې هغه نه فیرکوریات جوړېږي، هغه نه قومیات جوړېږي، هغه کې وایلیشن. مردان تحصیل رستم کے اکرام ماڈل اسکول اینڈ کالج چار گلے خپل روایات برقرار